بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نن به موږ د کرونیک هپاتایټس بی اوسي مریضانو کې د خوراک متعلق خبرې کوو چې داسې کسانو ته خوراک څنګه پکار دی، څه څیزونه شته چې هغه دوی منې کی او څه څیزونه شته چې هغوی دوی ازادۍ سره خوړی شي او کوم خوراک کې داسې څیزونه دي چې هغوی دی لږ کم استعمالي. نو په دې ټولو باندې بندن ویډیو کې موږ خبرې کوو د هپاتایټس بی اوسي مریضانو ته چې چاته سیروسس نه ده شوی، چا جګر بالکل ټیک دی، هغه کې څه پرهیز پکار دی. جی نو څنګه چې ما وویل چې نن زموږ د ویډیو ټایټل دی د هپاتایټس بی اوسي مریضانو کې خوراک څنګه پکار دی. دا ما مخکې تاسو ته ویلي دي چې کرونیک هپاتایټس چې دی د وایرل کرونیک هپاتایټس غټه وجې چې دی هغه هپاتایټس بی دی، هپاتایټس سی دی او هپاتایټس ډي دی. دا وایرسز که شپږ میاشتو کې دا جګر نه ونوځي نو دا بیا رستو کرونیک مرحله ته یا دایمي سوزشي جګر ته لاړ شي او که بیا هم د دې علاج ونشي نو څه ټایم نه پس دی خو دې مکه جګر خرابولی شي، هغه کې فایبروسس کولی شي، هغه کې سیروسس کولی شي. نو دې لپاره چې دی د دې علاج هم ضروري دی او سره سره چې کوم څیزونه نه پرهیز دی هغه هم تاسو ته وایم. او بل دوه خبره چې دا کوم کسان چې دي د کرونیک هپاتایټس بی یا د کرونیک هپاتایټس سی عموما دوی کې څه علامات نه، عموما دوی پته داسې لګېدلې وي چې دوی چېرته بهر رواني ویزې دپاره ټیسټ کړي وي نو پته ولګي چې دوی د خو هپاتایټس بی دی یا هپاتایټس سی دی، یا چېرته چاله وینه ورکوي هغې کې پته ولګي چې آیا دوی ته خو هپاتایټس بی دی یا هپاتایټس سی دی، یا چېرته څه اپریشن کوي یا غاښونو صفایي کوي هغې نه مخکې چې کله ټیسټ وشي نو پته ولګي چې دا خو هپاتایټس بی هپاتایټس سی دوی ته شته. او چې کله موږ دوی نه تپوس وکړو چې آیا تاسو ته هپاتایټس بی یا هپاتایټس سی چېرته شوی نو دوی وایي موږ ته خو یاد نه دی چې موږ ته چېرته د هپاتایټس بی یا هپاتایټس سی شوی. یو خو دا خبره. دویم دا خبره چې د هپاتایټس بی یا سی لپاره بیخي څه پرهیز ضرورت نشته. دا خو ذهن کې وساتئ چې دې لپاره بیخي څه پرهیز نشته دی. دا کسان چې دي یو نارمل متوازن هیلدي ډایټ پکار دی چې دوی خوري چې دوی جګر هغه سي ټیک پاتې شي. هو که چېرته دوی ته څه بلډ پریشر وي یا شوګر وي یا دوی ته څه موټاپۍ وزن زیاتي نو بیا څه پرهیزونه موږ کوو. دویمه داسې کوو چې دا چونکې د دوی جګر کې مخکې نه هپاتایټس بی یا هپاتایټس سی جراثیم راغلی دی نو موږ کوشش دا کوو چې داسې خوراک منې کوو یا په کم کوو چې کوم نه په جګر باندې چربي راتلی شي، چې کوم داسې خوراکونه دي چې هغه چربي جوړولی شي. تاسو زما ویډیو د فیټي لیور په حوالې کې وګورئ، نو هغې کې ما دا ټول څیزونه ویلي دي چې کوم کوم څیزونه دي چې هغې نه جګر چربي سیوا کېږي. نو موږ داسې کسانو ته وایو چې دا څیزونه مه خورئ ځکه چې دې سره ستاسو جګر باندې چربي راتلی شي. نو صرف په هغې ذکر به کوو. دا ما چونکې تاسو ته بار بار ویلي چې زموږ په سوسایټۍ کې دا موټاپا اوبیسټي ډېر زیاته شوې ده او چې کله اوبیسټي وي نو د خامخا جګر باندې چربي وي، فیټي لیور پکې وي. نو موږ دا کوشش کوو چې یو خو که د چا وزن لږ زیات وي نو هغې وزن لږ کم شي، هغې جګر نه چربي لاړه شي. او دویم دا چې هغوی بغیر ضرورت نه هغوی چربي رانه شي او هغوی چې دي جګر هیلدي پاتې شي. زه همیشه تاسو سره د خوراک په درې کټګریز کې، درې ګروپس کې یا سیزونه په دریو کې تقسیموم. دا د ټریفکلایټ دی او دا بهترین سړي ته یو کانسپټ ورکوي چې هغه کوم سیزونه دي، کوم عادتونه دي یا کوم خوراک دی چې هغه د سړي بالکل نه کوي، کوم دی چې هغه کولی شي خو لږ کم به کوي او کوم داسې دي چې هغې کې څه پرهیز بالکل نشته. نو راځئ چې وګورو چې کوم سیزونه دي یا کوم عادت دی یا کوم شی دی چې هغه د هپاتایټس بی یا هپاتایټس سی چې کرونیک دی سیروسس نه دی شوی هغوی ته پرهیز پکار دی. نو زه همیشه تاسو ته وایم چې سګرټ، تمباکو نوشي دا زهر قاتل دی، دا بالکل منې دي د کرونیک هپاتایټس بی مریضانو ته. چای هغه سګرټ دی، چای هغه هوکه ده، چای هغه شیشه ده یا چای هغه نسوار دی. هر صورت کې تمباکو نوشي دا منې دي. دا خو یو کلیر خبره ده، دی کې دویمه خبره نشته. ځکه که د چا هپاتایټس بی، هپاتایټس سی یا نورې داسې بیمارۍ وي او د سګرټ نوشي کوي یا تمباکو نوشي کوي نو دی نه یو خو بیمارۍ خرابېږي، بل خو د مکه جګر کې دا کینسر هم چانس شته چې جګر کې سرطان جوړ شي. نو دا څیزونه خو منې کول پکار دي. اوس راځئ چې هغه څیزونه وګورو چې کوم دا کسان خوړی شي خو لږ د کم خوري. د کرونیک هپاتایټس بی او هپاتایټس سی مریضان چې کومه کې جګر ټیک دی هغوی کې لا سیروسس
نه دی شوی. نو غټه غوښه بالکل خوړی شي خو لږ به کم خوري. چای هغه سره چې دی د ګډ غوښه دا هم په منې نه ده خو لږ به کم خوري. چای هغه د لیم دی یا مټن دی بالکل خوړی شي خو په منې نه دی. خو دا د هفته کې د یو ځلې خوري یا لس ورځو کې د یو ځلې خوري، روزانه په بنیاد باندې دی نه خوري ځکه چې بیا جګر کې چربي راتلی شي. او دا چای د کباب دی، چای سیخ کباب دی یا چپلی کباب دی، په هر صورت کې دا د خوړی شي منې نه دي خو لږ به کم استعمالي. دا یو خبره پکې ده. داسې که چای کړی ده کوم قسم یا دیګ شبدیګ دی کړی یا د هغې سالن دی نو بالکل دا خوړی شي خو چې غوړي پکې کم وي او لږ کم پکار دی. روزانه بنیاد باندې نه دی پکار، دا دی کې ضرورت دی. دین علاوه چای دا پر سارے ناشتہ کې یا دین په لنچ ډینر کې هم څوک نهاري خوري دام خوړی شي خو لږ کم پکار دی. ډیر زیات روزانه په بنیاد دی نه خوري. پای هم چې د ضرورت کېږي ناشته کې نو بالکل خوړی شي خو لږ به کم استعمالي، روزانه په بنیاد باندې به نه استعمالي. داسې د دې نور ډیشز دي کې مشوه وغیرہ بالکل دا خوړی شي خو لږ به کم استعمالي. ٹھیک شو. دا فاسٹ فوډ دی چې هغه کې شوارمز ده، هغه کې پیزا ده، هغه کې برګرز دي، دام خوړی شي خو لږ کم مقدار باندې، روزانه په بنیاد باندې نه. هفته کې لس ورځې کې چته یو ورځ دا بالکل خوړی شي. ناشته کې چې دی حلوا پوری شوه، د پراټې شوي، پراټې سره کوچ شو، ځان له کوچ شو، پنیر شو، دا ټول سیزونه خوړی شي خو کم به استعمالي. ٹھیک ہے. ځکه دا یلو لایټ ته دی کې. ٹھیک شو. داسې بیکری سیزونه شو، چاہے هغه بسکوټس دي، برګر دی، کیکس دي یا د هغې سره نور سینډویچز دي یا مټایانې دي بالکل خوړی شي خو کم به استعمالي، روزانه بنیاد باندې نه. ځکه که په روزانه بنیاد استعمالي نو بیا دا جګر ته نقصان رسولی شي. ٹھیک شو. داسې چې د کوم قسم مټای ولې نه د ښه برانډ مټای دی هم خو هغه بلک کم استعمالي. د ګجرلي موسم را روان دی، دام خوړی شي خو روزانه په بنیاد باندې نه کم به استعمالي. بشرط کې دا ټول سیزونه چې هغوی ته شوګر نه وي، که شوګر وي نو بیا خو دا لازمي پرهیزي. داسې چې د کاربونیټډ بیوریجز دي، چاکلیټس نن سبا زموږ دی ډېر ان دی. نو که چای چاکلیټ بسکټس دي یا چای د هغې چاکلیټ کیک دی یا چاکلیټ د سکلو دی، چا خوښي څوک سکل غواړي، خوړل غواړي، خوړی شي خو هفته کې یو ورځ یا لس ورځو کې یو ورځ، روزانه په بنیاد باندې نه، ځکه چې بیا به جګر کې چربي راشي. داسې روغني نان دی، دا هم پکار دی چې د دې استعمال لږ کم وي. ٹھیک شو. دا تازه ملای دا هم پکار دی چې د دې استعمال دی لږ کم کیږي. ٹھیک شو. داسې پی چې هغې نه ملای لرې شوي نه وي دا هم څکلی شي خو مقدارې یا هر ورځ نه کله نه کله خوړل پکار دي. اوس راځي چې کوم سیزونه دي یا کوم دا سیزونه دي چې جګر ته فایده ورکولی هم شي، روزانه دي خوري. هغې کې مختلف قسم چې دی فروټس دي، هر قسم فروټ دی خوړی شي، دې کې څه پابندي نشته چې چا کوم ته زړه کېږي څومره هم زړه کېږي. بالکل چې دی دوی ناشته کې هم سیرلز وغیرہ استعمالولی شي، څه مسله پکې نشته. چای سره بسکوټس، نانخطای بسکوټس دی خوړی شي خو دام دی چې روزانه په بنیاد باندې کې خو خوړی شي. داسې چکن دی، چای روست چکن دی یا چای دغه باربیکیوز فاسٹ فوډ چکن دی بالکل خوړی شي. وریجې زموږ د خوراک یو نارمل ډش دی. مختلف قسم وریجې زموږ په کورونو کې، زموږ په خاریه کې، زموږ په پروګرامونو کې جوړیږي نو بالکل دې کې څه منې نشته. چای د چکن بریانی دی یا چای د دیګي چاول دی یا کابلی پلاو دی یا چې دی دا ویجیټیبل رایس دی یا چې دی دا غټه وریجې دي بالکل دا خوړی شي، دې کې څه پابندي نشته. خو بیا هم دا دی چې بدلون غواړي چې یو ورځ یو شو بیا بل شو، نو دا حساب دی کې څه پابندي نشته. چای سره سموسې شو، چای سره چې دی شامي کباب شو، په دې هم پرهیز نشته دی، دا هم څه مسله نه کوي. دا کسان خوړی شي، دې کې څه شو نشته. یخنۍ را روانه ده نو ډرایډ فروټ موسم به راځي بالکل خوړی شي خو دې کې دې کوم څه پابندي نشته. خو بیا هم دا وایم چې دی زیاتې پکار نه دی. داسې نان دی، ډوډۍ دی، چای زیره نان دی، چای ساده نان دی، چای دی کور کې جوړ شوي نان دي، ماسته شملې یا خوږو کې کھیر شو، مینچې شوي یا کسټرډ شو، دا چې شرط دا چې شوګر نه دا بالکل خوړی شي، دې کې څه مسله نشته دی. د بیزې غوښې خوراک کې څه مسله نشته، بالکل خوړی شي چې هغه څنګه غواړي روزانه غواړي، دې کې څه مسله نشته دی. چکن ما مخکې ویلي دي چې چکن خوراک کې څه مسله نشته دی. وایټ میټ بالکل چې هغه د چکن دی، چې هغه د مهی دی،
بالکل خوړې شي هغه کې څه مسله نشته دی ټیک شو کور کې شي دا سيزونه جوړيږي چولا چاټ شو دهي بلې شوي دام خوړې شي د کوم څه پرېز نشته دی دا سي چای وغیرہ د دې کې څه مسله نشته انډه خوري بالکل خوړې شي بهتره دا ده چې د انډه سپین د خوري ځکه د سره کولیسټرول نه زیاتېږي هغه چای جوش کړي یا بوایل ایگز خوري یا هغه نه اوملیټ جوړي څه مسله نشته خوړې شي روزانه خوړې شي د کې څه ایشو نشته دی دا سي لو فیټ ډایټ پکار دی چې دا کسان استعمالي چې هغه کې چربي لکم وي ऑयल पकार दे शिदा कसान दे इस्तेमाल ही दे के छदे ओलिव ऑयल वॉलनट ऑयल एवोकेडोस ऑयल दा बेहतरीन दे सेहत दा पार दे सर पे जिगर बांधे चर्बी नहीं जोड़ेगी और नूर समस्या हम न केगी ठीक शो स कसान पनाश्ता के दा होल व्हीट या कॉर्न नट्स वगैरह इस्तेमाल ही ओटमील या ब्राउन राइस या बार्ली बीन्स इस्तेमाल ही दे के स मनी निश्ता दे दा से दा मकई डोडे दा ज्वार डोडे दे के स मनी निश्ता आराम दे इस्तेमाल होली शी ठीक शो पे पकार दे स्किम मिल्क पी दाम बेहतरीन दे कफुल मिल्क पी अगर कम इस्तेमाल है स्किम मिल्क रोजाना बुनियाद मंदी दी किसान सिलिशी बल्कि इसकी दे के मसला नश्ता दे हर किस्म सब्जे शिदी वेजिटेबल्स दी खड़ीशी दे के मसला नश्ता दे और रोजाना पर बुनियादी खुरी कटवे के पखुल दी या सलाद पर तौर माने खोड़ल दी की बेखी सदा से मसला नश्ता दे दी कोलेशी ठीक शो योदा सोक चिदी अदरक चे या जिंजर चे खावा नूर हर्बल टीज दे के सब पाबंदी नशदा दा कसान खप आराम दा सीजन कोली शي नाजरीन ما تاسو ته وي چې مونږ چې کوم سيزونه روزانه خو نو هغه مونږ په درې کټګریز کې تقسیمول شو د هپاتایټس بی یا سی د لپاره هغه سيزونه چې هغه بالکل نه کوي دي کې خو صرف تمباکو نوشي دا چې هغه په مکمل بند ده نور چې څومره خوراک سيزونه دي بالکل خوړې شي خو سبا چې دي د یلو یا زیړه کټګری کې راځي چې هغه بخوري خو کم بخوري او سب په گرین کې راځي چې هغه خوړې شي او روزانه خوړې شي نو په دې سره تاسو نه اجازه غواړم ان شاء الله یو بل ویډیو کې به بل بیماری په خوراک په एडवाइस په سلسله کې راځو تر هغه وخت پورې خپل ځان خیال ساتئ د خپل خپلوانو خیال ساتئ او ما ته راکړئ اجازه خدا حافظ